زه تاسو ته خپله یو خبر د خپل علاقې وکم یو ډېر خشته ښکلی هلک حافظ قرآن د یو جینۍ رشتې وغوښته جینۍ ته مور وویل چې دا پلانکې او یاره دومره ښکلی هلک د حسن نه م خشته د قد و قامت نه م خشته د قوم نه م خشته او خشته ښکلې مزېداره ګینه او حافظ قرآن جینۍ ته وی جینۍ ورته وی ښه زه به شیخ کوړې کومه شیخ کوړې دا ګیرې پورې خنده ګیرې پورې خنده شیخ کوړې به زه کوم هغه هلک له خدای عالمه ښځه ورکړه ښکلې عالمه ښځه یې وکړه او دا جینۍ یو ګیرخرایلي ته واده شو یس صاحبه هغه ګیرخرایلي به پرې نخرې کولې نخرې ډبوله به او روزانه به مونږ کره راتله او وی به چې تاسو زما دې خاوند ته نسمېداد ته هغه ګیرې والې د ګیرې اعضا بیا خاوند مړ شو بچی پاتې شو او بچی لوپران هغه ښځه اوس په هغه کورونو کې لګیا ده پردي خدمتونه کوي د هغې هلک د ښځې خدمتونه کوي جامې ولې انځي هلته ځي راځي هلک خوشحاله دی ښځې عالمه ده خدای وله بچي م ورکړل دا زمونږ د قوم سوچ دی دا زمونږ د ښځو سوچ دی ګیرې ته سپک قرآن ته سپک مدرسو ته سپک جوماتونو ته سپک یو ګورې زه تاسو ته یو خبره کوم ټول مسلمانان دلته الحمدلله موږ ناست یو زمونږ الله او د رسول باندې ایمان دی او دا مو عقیده ده ما د باندې وختي دا خپل عقیده ښکاره کړه چې زمونږ هر څه د چا په لاس کې دي د الله په لاس کې دي دغه مدرسې دي چې دا کومه کې زه ناست یم د مدرسو سره به مینه کوئ ښه محبت به کوئ بلکل د علماو سره به مینه کوئ د قاریانو سره به مینه کوئ حافظانو سره محبت به کوئ کمی به وي په مونږ کې خفه کېږئ ما مونږ ملیانو کې به ډېرې کمی به وي مونږ خو د دې معاشرې خلک یو که نه مونږ خو د اسمان نه یو راپروتې که نه هم د دې معاشرې د پلارانو نه پیدا یو د دې معاشرې د ښځو نه پیدا یو هم ستاسو ډوډۍ مونږ خورو خو چې تاسو پخ کړي دی هغه مونږ له راوړئ نو که ډوډۍ د ارامه ده نو مونږ کې به مغه اثر کوي او که حلاله ده نو مونږ کې به مغه اثر کوي ستاسو معاشره کې مونږ واړه لوی شو تاسو سره هم ژوند تیر شو بچو هم تاسو سره ژوند تیر پلاران هم تاسو سره ژوند تیر نو مولیانو کې به خامخا کمی وي حافظانو کې به خامخا کمی وي قاریانو کې به خامخا کمی وي خو هغه کمی